ایران د اسرائیل خلاف یو نوې هتیار استعمال کړی دی، یو نوې میزایل استعمال کړی چې د اسرائیل نه چیغې ویښ کړي، د اسرائیل عوامو نه، د اسرائیل حکومت نه او د اسرائیل میډیا نه چیغې ویښ کړي چې د اسرائیل چیغې تر اسمانه رسیدلې دي. جی هغه کم هتیار دی، په هغې باندې تفصیلا خبره کوو چې ایران داسې کم هتیار د اسرائیل خلاف استعمال کو، داسې کم بم، داسې کم میزایل خلاف د اسرائیل خلاف استعمال کو چې اسرائیل ډېر زیات په فریادونو باندې مجبوره کړې ده. په دې باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون ایران په اسرائیل باندې د میزایلو یو طوفان جوړ کړی و چې پکې دغه نوې میزایل هم ایران استعمال کړی دی، کم ته چې کلسټر بم ویل کیږي هغه هم استعمال شوی دی په دغه میزایلونو کې. په دغه میزایلونو کې ایران کلسټر بم هم په اسرائیل باندې ورويشته دی چې اسرائیل فریادونه انټرنیشنل میډیا هم اوچت کړی دي. ټایم اف اسرائیل میډیا چې کومه دا هم دا خبر چلولې دی چې ایران د اسرائیل خلاف کلسټر بم استعمال کړی دی. د کلسټر بم په اسرائیل کې غټ نقصان کړی دی چې پکې ډېر زیات خلک مړ شوي دي، ډېر زیات زخمیان دي. اسرائیل خپل مړه خلک او زخمیان چې کم فګر دي دنیا ته نه ښکاره کوي، په میډیا باندې دا نه وایي چې زموږ د ځکه دومره نقصان شو، د نقصان خبرې میډیا ته په دنیا کې نه شو کوي. خو اسرائیل وایي چې ایران دا یو غیر قانوني کار کړی دی. عالمي قانون چې کم دی د دې خلاف ورزي کړی ده چې ایران کلسټر بم استعمال کړی دی. اسرائیل خپل په غزه کې څه کړي دي هغه موږ او تاسو د وړاندې دي. کلسټر بمونه، هایدروجن بم، په نوم بم اسرائیل نه دی پرېښی په غزه کې. اسرائیل وایي چې ایران اوس زمونږ هسپتالونه هم ټارګټ کړي دي، زمونږ هسپتالونه هم چې دا د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. او عمدي اسرائیل په غزه کې یو هسپتال هم نه دی پرېښی. ګوره الله پاک چې کوم دی که نه ډېر غفور رحیم ذات دی. نن چې ته چا سره ظلم کوې که نه نو سبا به تا نه هم هغه ظلم اوځي، خامخا به در نه اوځي. جي اسرائیل دا هم وایي چې ایران سره کلسټر بم نو ټیک په دا دی له چا ورکړی وي. اوس چا ورکړی څوک دی؟ همدغه چا ورکړی چاینا به یادوي یا پاکستان یادوي. دا الزام به یا په پاکستان راځي یا په چاینا باندې راځي. خو د اسرائیل یاداشت کمزورې دی، یا د اسرائیل میډیا چې کومه ده، د اسرائیل حکومت چې کوم دی، یا د اسرائیل اسټابلیشمنټ یا د هغې آرمي ریسرچ نه کوي. جي چونکې عمده کلسټر بم ایران په 1980 کې د عراق خلاف هم استعمال کړی. 1980 کې ایران سره دا کلسټر بم او نن سبا 2025 ته لیټیسټ ټیکنالوژي ده. د کلسټر بم کې به ایران څونه نوي نوي فیچرز ورچولي وي. جی اوس کلسټر بم څه شی دی؟ راځئ چې په دې مو ډیټیل سره وکړم چې کلسټر بم کار څنګه کوي او دا دی څه شی دی، کومې بلا نوم دی. دا یو داسې بم دی جی چې په دې کې دننه نور واړه واړه بمونه فټ کړی شوي وي. دې له چې تا یو ټارګټ سیټ کړی وي که نه، دا چې ټارګټ له ورجوغ شي نو دا پټاو غوندې شي او دې نه واړه واړه بمونه نور هم روځي چې دا کافي وایډ ایریا کې نقصان کوي او کافي وایډ ایریا کې دغه بمونه خواره شي. لکه څنګه چې چرایز وي پکې دننه د دنیا چري وي چې ډس پیو کې چري یو خو بل خو خوري شي که نه، نو دغه رنګ د کلسټر بم کې واړه واړه بمونه دی چې کله خپل ټارګټ له ورنږدې شي نو دغه بمونه دنه هوا کې جدا شي، یو طرف له بل طرف ته بره ښکته غیر چاپیره دا بمونه خواره شي. نو ډېر کافي ځای له دا بم چې کوم دی نقصان ورکوي. او بل دا کلسټر بم چې کوم دی ایئر ډیفینس سیسټم هم په اسانه په دې وجه نه رانیسي چې ایئر ډیفینس سیسټم به کم بم رانیسي، ځکه د یو بم نه خو نور د دنیا واړه واړه بمونه روځي، نو دا کم بم به ایئر ډیفینس سیسټم رانیسي. نو په دې وجه باندې ایران چې کوم دی اسرائیل چې کوم دی غي فریادونه شروع کړي او د اسرائیل عوام چې کوم دی ای خپل حکومت لوي چې بس ته تباد کو ظالم نور د جنگونو نه کلار شر. اسرائیل عوام هم خپل حکومت لا خیر را پاسې دوجی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ سو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.